बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नन बमुंग स्टार्टिंग अखलू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद साथै रिप्रोडक्टिव सिस्टम द यो जानदार په باډي کې هغه سیستم د کم سیستم په ترو باندې چې دا خپل نسل کنټینیو ساتي دغه سیستم ته موږ سوایو ریپروډکټیو سیستم. نو فمیل په هیومن کې ریپروډکټیو سیستم وی ټو ټایپس یو وی میل ریپروډکټیو سیستم یو وی فیمیل ریپروډکټیو سیستم. نو موږ به فعل وایو میل ریپروډکټیو سیستم ریپروډکټیو سیستم د دې نوم نه پته لګي ریپروډکټیو مین چې دا به واپس څه کوي ریپروډکشن به کوي او خپل نسلز به کنټینیو ساتي خپل سپیشیز به ساتي کنټینیو ساتي. نو یاد ساتئ دا سیستم بیسیکلی د دوه شیزو نه جوړي یوي د ریپروډکټیو پروسس نه او یو وی ریپروډکټیو ټریک نه. ریپروډکټیو پروسس سوي دته موږ جنرال ریپروډکټیو فزیالوجي مشو ویلې مینز چې فارمیشن به کېږي دلته او بل بس شي کېږي لکه هارمون سیکریشن. نو دا به د دې وی بیسیک ریپروډکټیو پروسس. ریپروډکټیو ټریک څه ته وایي ریپروډکټیو ټریک به هغه لارې په کم باندې چې دا سپرم څه شي کوي موومنټ کوي او زی د فیمیل ریپروډکټیو ټریک ته انټر کیږي. اوس ریپروډکټیو ټریک چې کوم دی یاد ساتئ په دې کې موږ سره فعلاوي ریپروډکټیو سیستم کې دوه شیزونه امپورټنټ وي یو وی ریپروډکټیو ارګن بیسیک ریپروډکټیو ارګن چې ته موږ هغه ته دویم نوم موږ ګونیډز. په فیمیل کې ګونیډز دوه وي دوه اووریز وي په میل کې ګونیډز دوه وي او دلته موږ څه وایو ټیسټیس. نو ګونیډز موږ دلته څه ته وایو ټیسټیس ته صحیح ده یا چې یوي بیا ورته ټیسټیکل موږ شو وایې او څه ورته شو ویلې ټیسټس صحیح شو ټیسټیم ورته وایو صحیح ده. نو یاد ساتئ ټیسټیز چې کوم دي فار ایگزامپل دا زموږ سره یو هیومن دی د دا دی ټیسټیز یا ساتي ټیسټیز به د باډۍ نه بهر پراته وي باډۍ نه به څه شی پروتي آؤٹ سایډ باندې به پروتي او دا ټیسټیز به په یو سکن سیک کې پروتي او دغه سیک ته به موږ څه وایو سکروټم صحیح نه. په دې سکروټم کې به سپیشلایزډ سموث مسلز هم وي چې هغه به څه کار کوي د دې ټیسټیز ټمپریچر به کنټرول ساتي. په یخنۍ کې به هغه کنټرول کېږي نو ټیسټیز به بره راځي په ګرمۍ کې به هغه ډایلیټ کېږي نو ټیسټیز به لاندې ځي صحیح شو. بل ټیسټیز چې کوم دي دا 2n نمبر دي سو دی لکه 2n نمبر یو به رائټ ټیسټي یو به لیفټ ټیسټیزي د دې کار دی فارمیشن پلس هارمون سیکریشن. د ټیسټیز ویټ به زموږ سره تقریبا څومره وي د 15 نه واخله د 20 ګرامه پورې. بل د ټیسټیز چې کوم دی د لینث به څومره وي د 4.5 نه والا د 0.51 سینټیمیټر پورې به دا لانګ وي. د شیف به څنګه وي نو د بیزوي شیپ اردو کې څه وایي بیزوي شیف او په انګلیش کې څه وایي اول یا اول شیف یو ته اول شیف هم وایي صحیح ده. نو د شیپ به بیزوي شکل به وي دومره به لینث وي دومره به ویټ وي هارمون سپرم او هارمون به سیکریټ کوي په سیکروټم سیک کې به د باډۍ نه به بهاري دا کم سیک چې د نه غیر چاپیره تاو دی دا به د سکن او د سپیشلایزډ سموث مسلز نه جوړي. د دنه یو ټریک وزي کله چې په دکې څه شی جوړ شي لکه سپرم جوړ شي دا سپرم میچور نه دا به بهر یو ټریک ته راوځي یو ډکټ ته به راوځي او دغه ډکټ ته موږ وایو ایپیډیډیمس. دا ایپیډیډیمس چې دی زموږ سره څه ورته وایو لکه
एपिडिडिमिस. एपिडिडिमिस coiled دا یو ټیوب دی او دلته تاوی راتاوي شوی دی نو په لږ ځای کې ځان ایسار کړی. صحیح شو. د دې ټیسټیز نه چې کله سپم وځي نو دته به ورځي او دا څه شی دی لکه ټیوب لایک سټرکچر دی خو کوم فارم کې دی کوایلډ فارم کې تاوی شوی راتاوي شوی دی. د کار به صحیح دا به سپم سټور کوي هم میچور کوي به هم او بار به واس ډیفرنس ته ورکوي او اخوا به څه شی کوي ټرانسپورټ به له هم کوي. د ده به زموږ سره ټوټل لینث څومره وي د ده به لینث وي د پور نه واخله د 6 میټر پورې به ډېر زیات لانګ وي خو دلته دا کوایلډ فارم کې وي نو د دې وجې موږ ته پته نه لګي چې دا څومره لینث دی. د ده نه اخوا شروع کیږي او دا به وي زموږ سره څه شی لکه 2n نمبر. یو به رائټ واس اپیډیډیمس وي یو به لیفټ ټیسټیز کې اپیډیډیمس وي. د ده نه بیا سټارټ کیږي بره څه شی داسې یو ټیوب وي چې د ټیوب کار به څه لکه دا چې کوم ځای دی په دې کې به پروت وي یورینري بلیډر. څوک به لکه یورینري بلیډر. دا چې کوم ټیوب تاسو ته ما جوړ کړو دې ټیوب ته بیا موږ وایو واس ډیفرنس. صحیح نه یو تا ډاکټس ډیفرنس هم وو. صحیح نه نو واس ډیفرنس یا ډاکټس ډیفرنس ورته هم وایو. دا واس ډیفرنس یا ډاکټس ډیفرنس چې کوم دی دا به د څه نه جوړ وي لکه دا به یو لانګ ټیوب لایک سټرکچر وي او جوړ به د چا نه وي زیت به په دې کې سموث مسلز وي او یو ټیوب لایک سټرکچر دی. د ده به ټوټل لینث څومره وي دا به څومره اوږد وي د ده به لینث وي تقریبا زموږ سره د 30 نه واخله د 45 سینټي میټر پورې به دا اوږد وي. بل دا به څومره وي لکه څو تعداد به وي 2n نمبر به یې که نه یو به د رایټ ټیسټ اپیډیډیمس نه ځي بل به د لیفټ اپیډیډیمس نه ځي. ها نو دا به هم 2n نمبر وي. دا چې کله پوسټیریر انفیریر سایډ ته د چا راشي د بلیډر راشي نو هلته دته یو ګلینډز پراته او دغه ګلینډز چې کوم دي دا پیرامډ شیپ کې وي او 2n نمبر وي. سو لکه 2n نمبر وي او د دې د منځ نه یو ډکټ راوځي او دغه ډکټ ته بیا موږ څه وایو لکه کوایل فارم کې وي او د ده نه یو ډکټ راوځي دغه ډکټ ته موږ وایو سیمینل ویزیکل یا سیمینو ویزیکولر ډکټ او دا سیمینو ویزیکولر ډکټ به میلاویږي چاته لکه دا به میلاویږي د یو سمال ډکټ به جوړی څه شی به جوړی یو سمال سټرکچر به جوړی او دغه سمال سټرکچر ته یا ډکټ ته به موږ څه وایو ایجاکولیټري ډکټ. څه به ورته وایو ایجاکولیټري EJACU ایجاکولیټري ډکټ. دې ته موږ څه وایو ایجاکولیټري ډکټ. نو دا به ایجاکولیټري ډکټ به کم ډکټ وي کم چې دا دی سیمینل ویزیکل دواړو سایډ ته به سیمینل ویزیکل وي او دا څه شی دی ګلینډز دی. څه دی لکه سیمینل ویزیکل څه شی دی ګلینډز دي. یو به رایټ سایډ ته یو به لیفټ سایډ ته د ده د منځ نه به یو ډکټ راځي او دغه ډکټ ته به موږ سیمینو ویزیکولر ډکټ وایو. دا چې کله د واس ډیفرنس سره یو ځای شي نو یو کمباینډ ډکټ به جوړ کړي او دغه کمباینډ ډکټ ته موږ څه وایو ایجاکولیټري ډکټ. څه ورته وایو لکه ایجاکولیټري ډکټ. ایجاکولیټري ډکټ به د چا جوړیږي د واس ډیفرنس او د سیمینو ویزیکولر ډکټ د دواړو د کمبینیشن نه او د ده به ټوټل لینث څومره وي د ده به ټوټل لینث وي 2 سینټي میټر
دا به صرف 2 سنټیمیټر وي. سټارټ کېږي به د دې دواړو د کمبینیشن نه او اینډ اف کېږي به چېرته د یوریترا سره به اینډ اف کېږي. د دې نه به ګیر چاپېره دا چې په کوم ځای کې موومنټ کوي په دې ځای کې یاد ساتئ په دې ځای کې به زموږ سره یو سټرکچر وي چې هغه سټرکچر ته موږ څه وایو پروسټیټ ګلینډ. ګوډ څه ورته وایو پروسټیټ ګلینډ. په پروسټیټ ګلینډ کې به دننه د بلیډر نه یو سټرکچر راځي چې هغه ته به موږ څه وایو یوریترا. څه ورته وایو دا به د بره د بلیډر نه راغلي. کوم ځای نه به راغلي لکه د بلیډر نه. نو دا به د دغه یوریترا سره څه شي کمباین به ورسره شي ورسره به یوځای شي دا ایجاکولیټري ډکټ. او دغه یوریترا چې کوم دا ایجاکولیټري ډکټ به چا سره یوځای کېږي د یوریترا سره. او یوریترا تاسو ته مې ویلي یوریترا ته موږ دویم نوم څه وایو یورینو جینیټل ډکټ. یورینو جینیټل ډکټ ته دې وجه وایو چې یورین هم پاس کوي او سیمن هم پاس کوي دواړه پاس کوي. نو کمباین ډکټ دی د دې وجه ته یورینو جینیټل ډکټ وایو. ټوټل لینث یې لکه څومره دی 18 نه واخله د 20 سنټیمیټر پورې دا لانګ وي. صحیح ده. اوس د ده نه اخوا په دې ځای کې کله چې دا سطح انټر کېږي یوریترا پینس ته انټر کېږي. چا ته پینس ته. پینس یاد ساتئ د باډۍ د انسان د هیومن د میل د باډۍ ایکسټرنل جینیټل آرګن دی او موږ ورته وایو ایکسټرنل جینیټیلیا ورته هم وایو. څه ورته وایو ایکسټرنل جینیټیلیا. په منځ کې به دا څوک راغلي یوریترا او د آرګن ته به موږ څه وایو لکه دلته سکین دی که نه ده نو د سکین نه به داسې یو آرګن راغلی دغه آرګن ته به موږ څه وایو لکه پینس. او د فینس دوه حصې فینس څو پارټس یې لکه 3 پارټس یې 2 نه دننه پکې څوک یي دننه پکې یوریترا دا څه شی دی لکه یوریترا ده. ګوډ د دې یوریترا د پینس د سټارټېدو نه مخکې په دې سکین کې دننه په دې باډي سایډ ته چې دا کم سمال ګلینډز تاسو ته دوه ښکاري 2 نمبر دي او دې ته موږ څه وایو کاپرز ګلینډ COWPERS کاپرز ګلینډ هم ورته وایو. او دویم نوم ورته څه وایو لکه بلبو یوریترل ګلینډز ورته هم وو. د دې ګلینډز کار به صحیح دا به صرف او صرف میوکس سیکریټ کوي. څه به سیکریټ کوي لکه میوکس به سیکریټ کوي. دا میوکس به د دې سیمن سره ملاویږي. دا سیمن چې کله غوړي که نه دا د دې د میوکس د وجې نه غوړي. صحیح ده. دا به 2 یو به رایټ سایډ ته یو به لیفټ سایډ ته. دا چې کوم بار تاسو ته ما سټرکچر جوړ کړو دې ته موږ څه وایو لکه پینس. دې ته وایي پینس. د فینس 3 پارټس دي. څو پارټس دي 3. دې پارټس ته موږ وایو روټ دې ځای ته موږ وایو شفټ او دې ته موږ څه وایو لکه دې ته موږ وایو ګلینډز. صحیح ده. په دې باندې دبره 4 سکین پروتي او 4 سکین چې د نه موږ ریموو کوو پښتانه ته څه وایي سنت او دا پروسس دې ته موږ په انګلیش کې څه وایو یا میډیکل ټرمینالوجي سره سرکمسیشن. سنت ته موږ څه وایو سرکمسیشن. په دې باندې دبره کم سکیني هغه چې ریموو کوي دې ته وایي سرکمسیشن. د پینس دې ته څه وایي لکه پینس. د دې پینس نارمل لینث چې کوم دی دا به څومره یې لکه د یو پینس دا څه شی دی ایکسټرنل جینیټیلیا ده. ایکسټرنل جینیټیلیا ده که نه ایکسټرنل سیکس آرګن دی. صحیح ده. دا پینس د دې ریپروډکشن دپاره دا دی. دا اصل کې د یورین دپاره نه دی دا د ریپروډکشن دپاره دی. که چېرته دا نه وي نو بیا به د میل چې کم سیمن دی کم فلویډ دی کم کې چې سپرم وي دا به د فیمیل ټریک ته نه انټر کېدی. صحیح ده. نو دا سټرکچر چې کوم دی دا ریپروډکټیو سټرکچر دی. صحیح ده. نو ایکسټرنل جینیټیلیا ورته ځکه وایو. د ده به لینث څومره وي د ده به زموږ سره لینث وي 7 انچ. نارمل لینث به وي د ده 7 انچ. او یاد ساتئ دا چې کله ایریکټ شي ایریکټ مطلب وغځېږي
صحیح ده. نو دا بیا دلته چې کوم د یوریترا دا یو د یورین لاره ده، د یورین چې کوم سپینکټرز دي دا بلاک شي، بیا به صرف په دې کې دا سیمن داسې راتاویږي. دلته موږ نور دوه ګلینډز ویل، یو سیمینل ویزیکل وه، سیمینل ویزیکل 2n نمبر دی، سو دی لکه 2n نمبر دی. دویم سیمینل ویزیکل شیپ به څنګه وي؟ پیرامید شیپ، صحیح ده. او دا کوایلډ دی، دا هم سټریټ نه دی، دا څه دی؟ کوایلډ فارم کې پروت دی. د ټوټل دا لینث چې والی د ټوټل لینث وي 5 سینټي میټر، خو کو چرته د دې نه راکټ کې پوره اوغځي نو د به 10 سینټي میټر لینث وي. دا بدل ته کوایلډ فارم کې پروت دی، ځکه بدل لینث 5 سینټي میټر وي. او د کار سره د دې نه چې کوم سفوم راشي دا سفوم لبا دا فلوئډ ورکي، دا به سیمینو ویزیکولر فلوئډ سیکریټ کوي، صحیح ده. سیمینو ویزیکولر فلوئډ، او دغه فلوئډ به سفوم ته خوراک پرووایډ کوي. څه به پرووایډ کوي؟ سپرم ته به نریشمنټ ورکوي. ګډ. د دې نه لاندې چې دا کوم ګلینډز مونږ ویلو چې په دې کې یو ګلینډ دی او یو دی په نمبر کې، خو د بلهاش سمال ګلینډز نه جوړ دی. دې ته موږ څه نوم ویلی ولکه؟ پروسټیټ ګلینډ. پروسټیټ ګلینډ به څه شی پروډیوس کوي؟ فلوئډ به پروډیوس کوي. او دغه فلوئډ به د بره نه چې کوم سیمن را روان دي دغه سره به کمباین کیږي، او دغه فلوئډ ته موږ پروسټیټ فلوئډ وایو. دې ته موږ څه وایو لکه؟ پروسټیټ ګلینډ، صحیح ده. او دا پروسټیټ ګلینډز چې کوم دی دا به فلوئډ سیکریټ کوي، او هغه فلوئډ ته موږ څه وایو؟ پروسټیټ فلوئډ، صحیح ده. پروسټیټ ګلینډ فلوئډ یا پروسټیټ فلوئډ. د دې پروسټیټ ویټ به ټوټ دا پروسټیټ به یو سبسټانس تاسو ته ښکاري، یو ګلینډ به ښکاري، خو دا به سمال د 25 یا د 20 نه واخله د 30 پورې د سمال ګلینډز نه جوړي، صحیح ده. بل پوینټ یاد ساتئ، د ده به ویټ څومره د 20 نه واخله د 25 ګرام پورې به د ویټ وي، صحیح ده. اوس پروسټیټ چې کوم دی د لینث چې کوم دی L، د چوړایي ویټ او د تھکنس لینث به د وی 3 سینټي میټر به دا هایټ د وی لینث، چوړایي به د څومره وی 4 سینټي میټر، چوړایي به د هایټ نه سیوا وی، او تھکنس به څومره؟ تھکنس به وی 2 سینټي میټر. د دې نه لاندې چې دا کوم ګلینډز تاسو ته په نظر راځي دا دوه بلب لایک ګلینډز دي، سمال بلب ټایپ دي. یو به رائټ سایډ ته د یوریترا نه، یو به لیفټ سایډ ته. دې ته موږ بلبو یوریترل ګلینډز هم وایو او کافرز ګلینډز ته هم وایو. دا به میوکس سیکریټ کوي، او دغه میوکس به دلته نه چې کوم سفم را روانو دلته سره دا فلوئډ یوځای شو، دلته سره پروسټیټ فلوئډ یوځای شو، نو دا فلوئډ به مو سره یوځای کیږي، او د فلوئډ کې به سپیشل سوي میوکس سبب کې وي، میوکس به پکې وي، نو دا به هم د هغه سره څه کیږي؟ یوځای کیږي. د دې ځای نه چې کوم فلوئډ راغی، کوم چې پکې سفام دي د ټیسټیز نه، او هغه راغو دلته ورسره سیمینل ویزیکولر فلوئډ یوځای شو، دلته ورسره څه یوځای شو؟ پروسټیټ فلوئډ، دلته ورسره کاپرز فلوئډ یوځای شو. دا کم ټوټل چې دا فلوئډ اوس کم آوټ کیږي په یو ایجاکولیشن کې چې کم فلوئډ آوټ کیږي، دغه فلوئډ ته موږ څه وایو لکه؟ سیمن. څه ورته وایو؟ سیمن ورته وایو، صحیح ده. سفام به ورته نه وایي، سیمن به ورته وایي. په دې سیمن کې بیا دننه سفام هم دي، او د دې فلوئډ هم دی، د فلوئډ هم دی، او د فلوئډ هم دی. د درې واړو فلوئډ دی. څوک به ورته پی ایچ پرووایډ کوي، الکلاین پی ایچ، څوک به ورته خوراک پرووایډ کوي، او څوک چې کوم مسلز دی د لپاره به پریکشن ختموي، نو مسل به مومنټ ایزیلی کوي، صحیح شو. نو دغه ته به موږ څه وایو؟ سیمن فلوئډ. فلوئډ ته به سیمن وایو. او دا چې کوم ارګن موږ جوړ کړل دې ته موږ وایو میل ریپروډکټیو ارګن. یو پوینټ ځان سره یاد ساتئ، ریپروډکټیو ارګن دوه قسمه، یو ایکسټرنلی یو انټرنلی. ایکسټرنل صرف دوه دي دلته، یو سکروټم دی کوم چې تاسو ته ښکاري، یو پینس دی، او دا نور چې څومره دي دا انټرنل جینیټیلیا دي، یا په انټرنل سیکس ارګن کې یا انټرنل جینیټیلیا دی ته موږ وایو. بل کلاسیفیکیشن یوی پرایمری سیکس ارګن او یو ته موږ وایو اسیسری سیکس ارګن. پرایمری سیکس ارګن چې کوم دی په میل کې دا صرف ټیسټیز دی، صحیح ده. او دې ټیسټیز ته دویم نوم موږ څه وایو؟ ګونیډ.
تاسو ته ویل هغه ارګن کم چې بیسیک سیکشوال ارګن هغه ته موږ ګونیډ وایو. دا چې کم د میوسیس پروسس وکي او یو سیل سیکریټ کی او دا هغه سیل نمبر کروموسوم نمبر هاف وي نو هغه ته موږ ګیمیټس وایو. په میل کې با سپرم وی ګیمیټس، په فیمیل کې با ایگ وی. صحیح شو. نو دا چې کم ګیمیټ سیکریټ کوي هغه ته موږ سوایو سپرم. نو دا به پرایمری سیکس آرګن وي. ټیسټیز به صرف پرایمری سیکس آرګن وي. دا نور چې څومره تاسو یې نه دا به ایسیسری سیکس آرګن وي. صحیح ده. نو دا زموږ سره ریپروډکټیو سیستم، بیا به د دې ټیسټیز هر یو پارټ به ځان له بیسیک